بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر. نو دا عقاید د اهل سنت والجماعت ا بیانېدل پای کې په موږ ویلو چې صراط مستقیم حق دی او دغه شان جنت او جهنم دا حق دی او د مخکې نه پیدا کړی شوی دی او دا جنت او جهنم دا به همیشه به وي، دا به ختمیږي نو د دې هغه اهل دا به ختمیږي نه او دا د مخکې نه هر څه چې نن دا مقرر شوي دي. معتزله نه مني او د هغې لپاره دغه دلایل او اعتراضات جوابات شي. نن سبق کې دا خبره مونږ کوو چې مرتکب د کبیره یعنی کم کس چې لوی ګناهونه کوي نو زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې دغه بنده د ایمان نه وځي، یعنی ګناهګار دی جهنم ته بځي، سزا ولا الله ور کوي خو لکه کافر کېږي نه پرې باندې. نو د مرتکب د کبیره په باره کې درې مذهبونه دي. یو خوارج وایي که نه چې دغه انسان دا په کفر کې کم انسان چې کبیره ګناه کوي، کبیره سوچ دا ورکوټه ګناه کوي دم کافر دی، خوارج وایي. او زمونږ په نسبانه زمونږ مسلک دا دی چې ګناهګار خوده کافر نه دی، د ایمان نه وځي نو. او معتزله چې دي که نه هغه منزله بین المنزلتین ثابتوي، وی مرتکب د کبیره نه کافر دی نه مؤمن دی، دا پکې یو بل څه شی دی، نه کافر دی او نه مؤمن دی. اوس دا کبیره ګناه څه ته وایي؟ نو په دې کتاب کې د کبیره ګناه 15 تعریفونه اول ذکر کړی دي چې 15 کبیره ګناه څه ته وایي. یو خدا د چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه ګناهونه چې دا نقل دي او چې دا کبیره ګناهونه دي. په دې کتاب کې ګورئ نمبر 1 قد اختلفت الروایات فيها، اختلاف کړی شوی دی د روایتونو په دې کې. فروی ابن عمر رضی الله تعالی عنهما انها تسعه، چې دا نه ګناهونه دي. نمبر 1 الشرك بالله، د الله تعالی سره شریک جوړول. نمبر 2 وقتل النفس بغیر حق، پناه حق باندې انسان قتلول. درې قسمه قتلونه دا حق دي، درې قسمه قتلونه دا حق دي چې کله یو انسان ولګي او بل انسان قتل کی نه دغه مقتول دا قاتل با قصاصا قتل ولګي چې دا قتل حق دی. نمبر 2 چې کله یو سړی زنا وکي او د محسن می شادي شوده وي نو دغه سړی با قتل ولګي رجمن، دا هم حق قتل دی. دریم کله یو انسان چې دا مرتد شي نو دته بعد 3 ورځې مهلت ورکړل شي چې ستاسو د اسلام خلاف شکوک شبهات کم دي ناغه ته وباسه، لکه دا وباسل جوخه کوي نه واسلو جدي چې دا هم د قتل مستحق دی. پوه شو باندې معنی دا هم د قتل مستحق دی. د دین علاوه د 3 قتلونو علاوه نور قسم قتلونه چې دا نه حق قتل لري نو نه حق قتل چې نه دا کبیره ګناه ده. نمبر 3 وقذف المحسنه، په پاک دامن زنانه باندې په پاک دامن سړي باندې د زنا تهمت لګول دا چې دا هم کبیره ګناه ده. پرې باندې پوه شو تاسو. بیا والزنا، زنا چې نه دا کبیره ګناه ده. نمبر 5 والفرار عن الزحف، دا میدان جنگ نه تختیدل دا چې دا هم کبیره ګناه ده. والسحر، سحر او جادو منتر کوډه دا چې دا هم کبیره ګناه ده. واكل مال اليتيم، دا اكل مال اليتيم د یتیم مال خوراک پناه حق باندې دا هم چې نه دا کبیره ګناه ده. حقوق الوالدین المسلمین، د مسلمانانو مور پلار چې ستا مور پلار مسلمانان یې دا غینا فرمانی ته کې نو دا کبیره ګناه ده. والالحاد فی الحرم، په حرم کې د ګناه کار کول دا چې نه دا هم کبیره ګناه ده. دا نه د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د روایت نقلو. وزاد ابو هريره رضی الله تعالی عنہ، امام حضرت ابو هريره په دې باندې نه خدا غدي او د دینه علاوه اکل الربا، یعنی په دې کې د سود خوراک چې نه دا هم په دې لوی ګناه کې ده. وزاد علي رضی الله تعالی عنہ، حضرت علي نن وایي چې لکه لس خدا غدي او السرقه غلا کول وشرب الخمر او دغه شان شراب سکل دا چې دا هم دغه دي دا هم غټ ګناه ده. نو په دې غټ ګناهونه کم دي. نو په دې کې دغه یو دولس ګناهونه چې دا ذکر کړل، لکه نه د حضرت عبد الله ابن عمر په روایت باندې یو چې نه ابو هريره په سوا کړل او دوه چې د حضرت علي هم سوا کړی. دویم نمبر تعریف دلی دار چې کله ما کان مفسدته مثل مفسده شيء مما ذكر او اكثر منه، و اذا کم سيزونه چې ذکر کړل شول کنه دا کم ګناهونه چې ذکر کړل شول نو داسې یو کار چې داغي هغه برایي داغه هغه فساد د دې مذکوره شذونو په شانتي وي یا د دې مذکوره شذون نه ډیر وي نو دغه ته کبیره ګناه وي. لکه دلته سرقه خو ذکر کړله خو ډاکې نه ذکر کړي
نو که سړی ډاکه وکړله یا مطلب هم یې سړی د سړی مال واغستو هم یې مړ کو او هم یې غصب وکړو او دغه شانتي د زنا خو ذکر کړې ده خو لکه لواته دې پکې نه ذکر کړی نو داسې یو کار چې هغه د دې سر د دې په رینج کو دا فساد د دې په شانتي یا د دې نه ډېرو نو هغه به کبیره ګناه دا دویم تعریف شو پوه شو پرې باندې کل ما کان مفسدته مثل مفسدة شیء چې مما ذکر او اکثر منه چې کبیره ګناه څه ته وایي یعنی کم نه لس دولس سیزونه چې ذکر کړل شول نو د کم سیز فساد چې د دې په شانتي وي یا د دې نه لوی وي نو هغه به کبیره ګناه شمارېږي لکه موږ وایو چې ډاکه غورځول شول یا د مال سره قتل کې یا شراب خو ذکر کړل خو آیس خو پکې نه دي ذکر کړي پوډر خو پکې نه دي ذکر کړي د نشې ګولې خو پکې نه دي ذکر کړي نو دغه ټول د شراب په شانتي دي پوه شو په دې باندې دریم نمبر تعریف کل ما توعد علیه الشارع بخصوصه چې کم کار باندې شارع یعنی الله او د الله رسول وعید ذکر کړی دی د الله او د الله رسول هغه سزا ذکر کړی دا نو هغه کبیره ګناه ده لکه ګوره دا قتل نفس لپاره چې نه الله تعالی سزا ذکر کړی دا شان د شراب لپاره او یا قرآن مجید کې الله تعالی ډایرکټ ویلي چې دا کار باندې کوي دې ته باندې نږدې کېږي نو هغه کار چې بای باندې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو وعید ذکر کړی نو هغه کبیره ګناه ده دریم تعریف شو لکه پوه شوي لس خو دغه سیزونه ذکر کړل دولس دویم یې هغه چې د کم سیز برایي او فساد دا د مذکوره سیزونو په شان یا د دې ډېر دا کبیره ګناه ده دریم کبیره ګناه چې کم کار نه شارع یعنی الله او د الله رسول منع کړی دا الله او د الله رسول په وعید ذکر کړی دی نو هغه هم چې دین د سره کبیره ګناه ده دریم څلورم نمبر تعریف کل معصیه اصر علیها العبد فهي کبیره وكل ما استغفر عنها فهي صغیره چې هر هغه ګناه چې بنده په اصرار کوي بنده په همیشګری کوي دې ګناه کوي او توبه نه وباسي نه هر یو ګناه چې دا کور کوډه د کولو د خو چې دې توبه نه وباسي دا لوی ګناه ده او هر کار چې لکه دنه وشو اگر چې ښکاري دا چې دا لوی ګناه ده لیکن دې توبه وباسي نو توبه سره ګناه ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب من الذنب كمن لا ذنب له توبه وستون کې د ګناه نه دي سیده لکه د سره نه ګناه کړی نه پوه شو به باندې نو لا صغیره مع الاصرار ولا کبیره مع الاستغفار چې لکه مطلب چې یو سړی په یو ګناه باندې همیشګری کوي اگر چې ورکوټه ګناه ده خدا ورکوټه ګناه لوی ګناه ګرځي او چې انسان توبه وباسي نو که کبیره ګناه ده خو چې د سګي لکه پوه شو به باندې دا سلام تاریخ بنظام وقال صاحب الكفايه ویلي دي والحق انهما اسمان اضافيان چې حق خبره ده چې دا باندې اضافي اسمونه دي اضافي ماده چې د یو بل ته نسبت کیږي لا يعرفان بذاتهما فكل معصيه اضيفت الى ما فوقها فهي صغيره وان اضيفت الى ما دونها فهي كبيره وای کنه وای هر هغه ګناه چې د دې نه غټ ګناه ته سوچ کې دا به کبیره ګناه دا به ورکوټه ګناه او که دې نه خده ګناه ته سوچ کې نو دا دې نه سره کبیره ګناه ده مطلب یو سړی ولګیدو بل چې نه د بل سترګې واره سترګې تر وباسله سترګې تر وسله نو اوس کدی ته ګوره چې الک سترګې تر وسلی دا وجل خو نه کنه نو دا وجل په نسبت باندې دا سترګې را وسل الله څه شره ورکوټه ګناه نه او دا وجل چې دا سری له ګناه ده خو کدی ته ګوره چې الک یو ټک به ورکړو نو سترګې تر وسله نو کله دین لاندې ګناه ته ګوره د دین لاندې ته ګوره چې را ټک به ورکړو نو دا ټک په نسبت باندې دا سترګې را وسل الله سری کبیر دي نو دا اسمان اضافیاله دا اضافي دي یعنی کله چې د دینه ما فوق د نسبت وشي نو بیا دا صغیره ده او د دینه ما دون ته نسبت وشي نو بیا را سره کبیره ده وقال صاحب الكفايه والحق انهما اسمان اضافيان دوه اضافي اسمونه دي لا يعرفان بذاتهما د خپل ذات په اعتبار سره دانه پیژندل کېږي فكل معصيه اضيفت الى ما فوقها پس هر هغه ګناه چې د دې نسبت شي ما فوق ته نو دا کبیره ده وین اضيفت الى ما دونها او که د اضافه شي د دې نه کم ته فهي کبیره دا کبیره ده الګه پوښوي والكبيره المطلقه هي الكفر و کبیره چې کله مطلق ذکر شي د دې نه مراد به کفر کبیره چې کله مطلق ذکر شي د دې نه مراد صحیح اذ لا ذنب اكبر منه ذکر الذين علاوه د دین غټ بل ګناه نشته وبالجمله المراد هنا وبالجمله د دین مراد لګیدار چې ان الكبيره التي هي غير الكفر چې هغه کبیره ګناه چې هغه کفر نه علاوه زګه دی بس په بیا ورستو بل ټافیک راشي ان الله لا يغفر ان يشرك به چې الله پاک د شرک نه علاوه ټول ګناونه معاف کوي او شرک نه معاف کوي نو هغه کبیره ګناه چې د کفر نه علاوه ده زمون خبره پای کړه چې یو بنده د کفر نه علاوه بل یو کبیره ګناه وکي نو لا تخرج العبد المؤمن من الايمان دا نو باسي بنده لره د ایمان نه
واښوي نو د کبیره په باره کې د کبیره ګناه په باره کې څو مسلکونه دي درې نمبر 1 د اهل سنت والجماعت چې په کبیره ګناه سره انسان د ایمان نه وځي د معتزله په نسبت باندې د ایمان نه وتل لري خو په کفر کې داخله نه لري او خوارج وایي چې د اسلام نه وتل لري زمونږ مسلک دا دی چې لکه کبیره ګناه سره انسان د ایمان نه وځي ځکه زمونږ په نسبت باندې ایمان ویل کېږي تصدیق بالاقرار باللسان وتصديق بالقلب او اقرار باللسان او تصديق بالقلب د چونکه موجود دی نو لهدا د ایمان نه وځي پوښوي او د معتزله په نسبت باندې ورستو براشي ان شاء الله او چې ایمان دغه په نسبت باندې د تصدیق اقرار او د عمل نوم دی تصديق بالجنان تصديق بالجنان عمل بالاركان او اقرار باللسان د دریو څه نوم دی ناغه د عمل د ایمان جز غني عمل د ایمان جز غني نو دلته کې د اعمال نشته نو لهدا د اسلام نه قوته د اسلام نه قوته خو په کافر هم نه په کفر کې داخل نه ځکه کافر خو هغه ته وای چې د پیغمبر علی السلام چې سره وړه ما جابي نبی صلی الله علیه وسلم داین تکذیب وکي نو هغه نه خو تکذیب نه کړي نو د ایمان نه وته ځکه چې اعمال نشته او په کفر کې داخل نه ځکه چې تکذیب نه کړي نو دې ته ویل کېږي منزله بین المنزلتين چې د کفر او اسلام په منځ کې دی یو بل شی راوځله نه کافر او نه مسلمان دی او کا خوارج لري ناغه ایمان دغه اعمال د ایمان جز غني نو هغه وایي چې لکه مرتکب د کبیره سو چې صغیره ګناه کوي دم کافر دی خوارج ځکه قوت لګل اسلام نه لا تخرج العبد المؤمن من الايمان وذ دا زمنګ مسلک دار چې کبیره نه او باسي بنده لره مؤمن لره د ایمان نه ولی لبقاء التصديق زکه چې دغه تصدیق چې دا باقی دی کم تصدیق لګه الذي هو حقيقه الايمان چې د ایمان حقیقت دی د ایمان په اړه کې بنځم مذهبونه ان شاء الله ورسو برازي د ایمان تعریفونه او ټول خبره خلاف للمعتزله خلاف د معتزله حيث زعموا چې ګمان کړي ان مرتكب الكبيره چې مرتکب د کبیره ليس بمؤمن ولا كافر مؤمن هم نه کافر هم نه مؤمن ولی نه ځکه چې عمل دغه په نسبت باندې ایمان جز ده اعمال نشته او کافر ولی نه ځکه چې تقدیم نه کړي وهذا هو المنزله بين المنزلتين او دا منزله بين المنزلتين ده یعنی د دوه په منځ کې منزلت ثابت دی بناء په دې معنی على ان الاعمال عندهم جزء من حقيقه الايمان دا چې اعمال د دوه په منځ جزء ده د حقیقت ایمان نه ولا تدخله في الكفر او داخل وینا دا گناه دی بنده مؤمن لره نه داخل وي په کفر کې خلاف للخوارج خلاف ثابت ته خوارج لا خوارج دغه دي کنه د ټول ناول په حضرت علي رضی الله عنه د په مېز کې محاکمه کړ والا ابو موسی اشعری نام په ذریعہ سره دا ټول جنگونه منګونه د خوارج لوري بیا روښ دي فإن ذهبوا او تدري خبري دا الى ان مرتكب الكبيره چې مرتکب د کبیره سو چې بل صغیره دي بلکې صغیری ګناه ولهم ايضا کافرون دم سری کافر دي وانه لا واسطه او کنه چې لا واسطه بین الايمان والكافر د ایمان او د کفر په منځ کې واسطه نشته نو اعمال د خوارج په نسبت باندې هم د ایمان جز دي نو د اعمال د ایمان جز دي هغه نو اعمال نشته نو ایمان نه قوت لري او د ایمان او د کفر په منځ کې بل څه ټینشن نه کافر دي الګه پوښتنه به معنی اوس لنا وجون سره به زمونږه دلایل به پیش کوم او بیا به معتزله و چې الګه مرتکب د کبیره ولی کافر دی نو دا غو دلایل او بیا به دا جوابونه ان شاء الله عند سبق نو وایي